مناسبت پدې چې احوال د قیامت چې هغه ته علم کتاب الاعمال وي هغه بنا دی پدې قرآن چې کتاب الاحکام دی نو کتاب الاعمال او کتاب الاحکام دواړو کې مناسبت دی سلورم توجیه شان شاه صاحب دا رحمه الله دا خلاصه دا چې یو لفظ کله دو مرادی یو مراد اولی بالمراد ثانوی مطابقت د یو کلام د بل سره کله په مراد اولی کې نه وي په اعتبار د مراد ثانوي سره او دلته دغه صورت حال مراد اولی او ثانوي څه وایي کله یو لفظ ظاهر یو شی مرادي خو شاعر مثلا یا متکلم بل څه ته اشاره کوي یو شیعه شاعر وای یا مولا جامی سے بھی اگر چی شیعه نو خدا علی سے پا محبت کے دا شعر ویلے سنتے ہیں آوائی چشم بکشا زلف بشکن جان من بحر تسکینی دل بریان من چشم بکشا زلف بشکن جان من بحر تسکین دل بریان من سترگ کلاو کا اے محبوبہ اور زلف مات کا زمان دزل دا آرام نفا خلق محبوبی تو نہیں کا زلف چشم بکشا زلف بشکن جان من بحر تسکین دل بریان من سترګې کولاو کا ماته او زلف واړه واړه چې زما زړه په خوشاله شي نو مراد اولی خدا دی چې دې محبوب ته خطاب کوي خو مراد ثانوي دا دی چې دې د علي صاحب نوم ته اشاره کوي چشم بکشا سترګو ته په عربی کې څه وایي عین چشم نو واده شي د چشمې چونې درو د خپلو چشمو غم دی ورکړه سترګو ته په عربی کې وایي عین نو وایي عین زر ورکا او زلف بشکن زلف کې لام دی لام مات کا زین زیر ورکا کسرا ورکا او بحر تسکین دل بریان من تسکین کی ویرا نایی ور سر جمع کا نو علی بتی جوړ شي چشم عین شو او زلف لام شو او تسکین یې شو نو سکه جوش ایلی ته جوش نو دې ته مراد ثانوي وي یو سړیو بزرګو داسې پلار روانو په بازار ته نو بازار کې یو دکاندار आवाज کول خيار والعشرة بدرهم الخيار والعشرة بدرهم لس بادرنگ پر روپے لس بادرنگ پر روپے خيار بادرنگ تو العشرة لس بدرهم وی بیا ترابه خدا پریوال نو ته بلا معنا مراد کړ وی دا سړی وای چې لس بهترین اشخاص د خدای په نسبت د مساوي د یو روپې سره وي نو چې هغه لس روپې سره برابر نو زمونږ د نسواریانو بسالي وی دې به خدا را پریوال یا الخيار العشرة بدرهم
لس بادرنګ نو خيار غورو تم وای نو دې ته دا معنا مراد کړه چې لس غوړه انسانان با اوري ته قیمت نه لري د خدای په دربار کې نو چې لس بهترین خلق د روپې ما سره برابر نه ما مد بسی وی دې به خدا راته اب دکاندارانو خبر نه نو مراد اولی خدا چې لس بادرنګ یادې د ذهن ته بل تلا یو دکاندار هندوستان کې 100 کا او چوکا جدی وی ترکاری د سبزی ده نو خرصوله 100 کا چوکا نو د 100 نرخ وره دی یو سړي ما ته وی دا چوکا څه قیمت ده نه ورته جو 100 کا او چوکا جو 100 کا او چوکا چې د 100 څه قیمت ته هغه چوکا هم قیمت ویلته یو د برګروانو به خدا را پریوت وی دی خداوی چې څوک دشنو د قیامت پر بداسه ملامت کی نو 100 کا مانو د کېدل چوکا معنا سرزنش منتل ناغس مرادو د دې سو اغشتل هغه چې د 100 کا څه قیمت یې هغه چوکا ده نو دوی چې څوک دشو اما اتبه تنبیه ورکیږي نو یې خیال جو د شپې چې څوک تهجد لپاره سید نه هغه بوال ټکول خوري نو د دې دا مطلب وایي جو 100 کا وہ چوکا یا پختو کې مثال خم چې پیښه خم چې تنسکور کې یا ساس کې ترنه لړکې د مدهوش نه چې هوش لړکې دا ما د جانان نوم دی خم چې تنسکور کې یا ساس کې ترنه لړکې د مدهوش نه چې هوش لرکی دا زمانه جانان نوم نو مظاهر خو شراب و بیان دی او خم چاته د شراب چې دغه راوي خو خم چې تنسکور خم چې نسکور کې نو مخت جوړ او یو ساس کې ترنه لرکی ساس کې معنا ادا خې نقطه لرکی نو محشو او د مدهوش نه چې هوش لرکی نو مدهوش نه چې هوش لرکی نو مت پات شو نو محمد ته جوړ پوشه کنا خم چې تنسکور کې یو ساس کې ترنه لرکی د مدهوش نه چې هوش لرکی دا زمانه جانانم نو بظاهر مراد یو دی د مراد بل نشان مرشا سے وای د دې آیات یو مراد اولی خدای تحریک د شفتین مکوا نو دای کې خو بظاهر مطابقت نشتا خو مدلول ثانوی دا چې د قیامت په بیان کې تلوار مکوا دا زما کارونه د دې وضاحت او کیفیت او علم ما سره ما علم د قیامت مراد ثانوی او تا تحریک د شفتین مراد اولی نو مظاهر د مراد اولی په اعتبار مطابقت نه لري د مخکې او وروسته سره خو په اعتبار د مراد ثانوی سره مطابقت لري نو سوال ختم شو دا توجیه د چا ده تاسو په پنځم توجیه د مولانا شبیر احمد عثماني صاحب دا تفصیل غلی کله د پخپل شرح کې فضل الباری مولانا شبیر احمد صاحب پر درې علوم کې امام علم د قران کې علم د حدیث کې او علم د کلام کې او خطیب او مشهور ناس فصیح او بلیغ تقریر نو دیوبند په مشران استادانو کې د علم په اعتبار درې اشخاص ته څوک نه رسي یو حضرت تانوی سے یو مولانا قاسم سے او درې مولانا شبیر احمد عثمان دته به قاسم ثانی وي ځکه شرط به مناظره وي دوانو سره انګريزانو سره دیوبند ته خبر راغی نو دی بولت نو سره چا باس کول شو نه چا نه مروي حضرت تانوی سے
تنزوس تپاس زر کتابونه لیکلي دا بسر کی او مولانا قاسم سے او مولانا شبیر احمد عثمان نو ټول اولیاء الله دي خو خدای چاله شان ورکړي په یو صفت کله دیوبند علما ټول اولیاء الله مولانا شبیر احمد عثماني سے به خپل شرح کې فضل الباری کی هغه وی د دې آیات مناسبت ته د مخکې سره او د رستو سره او دا دلیل دی د قیامت د مثال په شکل مخکې د قیامت بیان ناروان دی دام دا غي مثال او دلیل د قیامت درات لکه قیامت نوم د سره د جمع او د تفریق جمع کول لازم مختلفه او به تفریق کول دا منګه اجزاء منتشره پس مکه کې زمونږ خلق انوانو تیپورو دا غوحو دا وبو د دین راجم شوی اجزاء د منه په شکل کې شو كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم نو اجزاء منتشره مونږه ازمکه کې خوار وارو پلارانم وخه خوا الوګانو خوا ټیپر خوا موله خوا او بیوس کله دا غینه غذا جوړه شو غذا کې سلور هضم راځي آخری هضم نه منی جوړیږي نطفه دې ته فضله د هضم رابع وای آخری خلاصه د جواهر دا ډوډۍ چې په خېټه کې وځي شي کنه نو دینه هضمونه پکې راځي نو آخری هضم معنی ده درې نه د وینې نه به معنی جوړیږي نو معنی په شکل کې غټول ځای متفرقه خو راځي به د مور خېټه ترالو به دنیا کې خدای غزا ټول د انسان په شکل کې راځم کړ به چې مړ شو نو د عذاب خوار شرور او بو حصہ چې هغه هواش او دا ډکو وخه سره خورش خور بیا په ځاو منتشرو کې تقسیم شي حیوانات ته ګوره د مثال په شکل حیوان خلق ورځي په ډیرا هغه اجزاء منتشر شي په ډیران اډیران پټو تلاش او په پټو کې ورځي رسنا لوګان جوړ شي د سنته پر جوړ شي د سنه ګوپی جوړ شي دا ما د پرس خویم دایته چې هغه انسان هم دغه جمع او تفریق ته او دا دنیا قدیمه ده او قدیمه بروانه دا هم دا نیچر ده حیولا ده نو قیامت عبارت جگہ مجموعہ اجزاء منتشر شدہ منتشر در طبع مجموعہ آیات سنگھ سورت حج کی دو مثال اپنے ذکر کر بلا قادرین علی ان نسوی بندا خدا شو ما باس بنا خلقناك ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم يخرجكم طفلا ابي خدای پاک بل مثال او پس وی د شجره اجزاء منتشره د خجوره اپا دکی کې خدای راجمه کی او دکی اسمکه کی کیږي به دا غنه غټونه جوړ شي دلته خدای مثالونه د قیامت کې جمع او تفریق ذکر کړل لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرين على ان نسوي بنانا ستا متفرق ازاد الله جمع کولش
فإذا خسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ جمع تفریق بیر تخدای زکه انور اسمه سو کیو دے گئے دا غزات چې دا غرغت نیرات جمع کوي او جدا کوي دا غزات ستا اجزاء منتشره جمع کول او جدا کول شي يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة مخلقة وغير مخلقة نبين لكم في الأرحام ونقر في الأرحام ما نشاء وترى الأرض حاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور مخدای د ځمکې مثال وای وتر الارض حاملة دا پس پرلی کې چې دا ټول ځمکه شنه شي دا د کوم ځای نه شنه شوه دې کې اجزاء منتشره د بوټو د تخم په شکل کې هغه خاورې شوي مو ابه خدای راټوکلو د شکل د بوټي کې راجمع کړ نو دا غزات چې روزانه مثالونه ویني اشپا ورځ کې سپرلی او خزانونه ویني نو چې دا انقلابات ویني خو قیامت هم دغه جمع تفریق ته وي تاسو بس مکه کې لکه دا اجزاء منتشره او د بوټو خواره واره شي به هم چې سپرلی شي باران شي به به دغه شان راوټو کېږي یو باران بکیږي د نطفه په شکل صالح خرج او باران په ځمکه دا غنه بس به ټول انسانان دا پورته شي مترد از حاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور من دغه جمع او تفریق دې بدریز ذکر کا به اخر کې دام د مثال په شکل وای لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه دا کلمات منتشره دا راوالی خدای پاک پسینه د پیغمبر کې واچي به د جبه په واسطه هغه جدا جدا ادا کی کلمات پسینه کې څو جمع کوي خدای جمع کوي پس جبه څو سرګندې خدای سرګندې خدای جمع او تفریق دي مستعف بدن کی مثالات تی دا قیامت کلمات منتشره خواره واره ستا پسینه کی را جمع کی بے ستا پا جبه متفرق ادا کی نوچی تو پخپل سینه کی جمع و تفریق وینے نو دا قیامت نوالی انکار کے خود دا جمع تفریق تے قیامت سے تا ہوئی اجزاء منتشره بیا را جمع کول مرگ سے تا ہوئی اجزاء مجموعه منتشر کول ستا اجزاء مجموعه ستا پا بدن کی خدای دا مرگ پا واسطه خوار وارک دا پزمکا کی دغه خوار وارزمکا مخکم طالب لیو چې ستا اجزاء خوار وار پزمکا کیو دا لوګانو او ټیپرو د مولو د ګورو د ټماټرو په شکل کې خدای را جمع کړل د نطفه په شکل او د انسان په شکل کې به د مرګ په وخت کې به ته جدا جدا کړل لاسونه په ورسه نو چې مخکې د مثال لیدلې دی نو به د رسته مثال نسنګ انکار کوي کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون خدای ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض خدای وای چې وینې نو ما ته خدایم کارته آسان دی یو انسان چې مخکې مانی نو دا دویم مانی نه مانی وخت راشي نو دا آیات په اعتبار د جمع او د تفریق سره یو مثال دی او دلیل دی د قیامت نو مخکم قیامت کې مثالونه خدای ذکر کړل دا بل مثال شو نو په دا اعتبار مناسبت د آیاتونو د قیامت سره هم پکې تحریک د شفتین راي هم ورته خدای دلیل دراتلو د قیامت او مثال او قول دا څه کوي نور به ځنه پیغام بس استادانو خبره نه تنخ برما اخیر خواف مناسبت باب سره سره تطبیق
تدوی پدې کې دې چې دې کې کیفیت د وحی بیان شو نو بدل وحی عام دی کہ کیفیت په اعتبار د ابتدا سره کې وسط سره کې آخر سره نو حدیث مبارک مشتمل دی په کیفیت او د وحی یاوا دیم دا چې علماوی دا واسه چې به حضور کوله چې تحریک د شفتین به کو به ابتدایي امر او د وحی د نزول به خدای منک نو دا کار به په ابتدا کې کاو نو تحریک د شفتین د بدل وحی سره تعلق پدای کې لري چې دا وضع او رفع د حضور مبارک په ابتدا د وحی کې و بیا نو دا سے شو باب کیف کان بدل الوحی کان بدل الوحی بتحریک شفتي رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم نهاه الله عن ذلك وحی څنګه شروع وحی شروع کې دا چې حضور بشند مبارک فضول نو خدای منه کې چې شند مبارک مفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه بسم الله الرحمن الرحيم سمعوا الحديث الشريف وما نتفاوش لذلك حدثنا عبدان وذي قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حدثنا عن بن محمد واتصل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري قال أخبرنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارس القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم عجب بالخير من الريح المرسلة وصلور مباحث تقیان لرے پخبل سبق کے اول بحث یو اصطلاحی خبری چې د حدیث د آغاز سره تعلق لري دیم شرح و وضاحت د حدیث شریف او بیان د نکاتو دریم بیان د استنباط د مسائل فقهیون د دې حدیث شریف او څلورم بیان د مناسبت د دې حدیث شریف د ترجمه سره او د آیات سره ما سلور عناوین شستاسو د سبق اوله خبره چې قواعد او د اصول حدیث سره تعلق لري دلته د آغاز سره موږ ورته وره کتاب ته ماره کتاب بشه درنه امام بخاری استاد دے عبدان دا عبداللہ نوی عبداللہ دے یونس نوی یونس دے زہری نوی دے تحویل دے سند دے کڑے دے بشر محمد استاد دے عبدال سلطان عبداللہ خان دے بشر محمد استاد دے انا عبداللہ نے بیانی علی یونس نے بیانی اور دم عمارنا علی زہری نے بیانی اول نے شروع کو دا عبدان سوکتے ان بھی سمجھ کے ذکر ذکر عبدان فبارک دا حافظ ابن حجر یوارے دا عین بلا رہے دا حافظ ابن حجر وی د دې راوینم وی عبد خدا عرب قاعده دا چې اوسس کې مبالغه کوي نو عبد عبدان جوړ کی لکه حمد پدې حمدان
مدادي عبد عمدان با محاورة عربي ده وی عبد او حافظ بدر الدین عینوی ندا سنده عبد نه دا عبدان ورته وایي چې د نوم کې معبد دی کنیه کې معبد دی نوم عبدالله دی کنیه ابو عبدالرحمن دی فکنیه کې مراغی او د په نوم کې مدبار عبدین عبدان جوړ شو دا په حقیقت کې تسنیه خودلتے پہ اعراب کے حکم دا مفرد دے اور غیر منصرف دے ذکر علمیت و الف نون مزیدتین دی پکی محدثنا عبدانو سمیت عبدانا عبدین بنوے کہ تسمیہ پخپل حالی نبی خدای نسب و جر پئی رازی محدثنا عبدانو رأیت عبدائی عبدانا مررت بعبدانا اعراب بالحرکت لا بالحرف اور دی غیر منصرف قصاص خیالی دی امام بخاری دو استادان دی یو دا عبدان کا شو ورپسی دا حین پس بشر بن محمد شو مدار دا سندین عبداللہ کا دے عبداللہ مبارک خود دا آغنا پس حو نمی نمت مخی یونسیم ذکر کر داغنا پس زہریم ذکر کر زہری مدار دا سندین اگردو حال دا چھ مدار عبداللہ را دی بشر بن محمد مرتد عبداللہ نا بیان کئی اور عبدان مرتد عبداللہ نا بیان کئی محید تحویل خو عبداللہ سر لکل پکارو ذکر مدار دا سندین و عبداللہ شو مدد آغنا یون فرد و نورم رست ذکر کر ظہورین پس ہاں ظہورین پس ذکر کر چیز عبدان اور دا بشر محمد دا دوار مشایخ دا امام بخاری چیزی دبی پدریز ایک فرق ہے مدادریو فرق تا اشارہ کہ یہ فرق منتحقی پا جوہری جوہری مدار دا سندینو گردو اول فرق دا دے چی عبدان ورطا عبداللہ نا پا اخبرانا نقل کئی اور بشر محمد ورطا عبداللہ نا پا حدثنا نقل کئی اخبار پر قراءت الشیخ اور قراءت علی الشیخ دور کے استعمالی گی اور تحدیث پر قراءت الشیخ کی استعمالی گی اذا اخبرنا و دا حدثنا فاقتے ویز دا محدثین کرامو و دا دی وجنا جدا جدا ذکر کر کنی پکار دا سے وچی دا اول نیوی حدثنا عبدان و بشر محمد قال حدثنا عبداللہ لیکن دوارا شاگردان دا عبداللہ دی خود جدا کرل لیکن یو دا عبداللہ نا پسیغہ اخبار نقل کئی اخبارنا عبلت پسیغہ تحدیث نقل کئی حدثنا دوارا خیو کول مشی آخر دا چا لفظ بوئی حدثنا بوئی کا اخبارنا بوئی دوار مشایخ و کرام پسیغہ دا تحمل دا حدیث کی اختلاف ہو دا اخبارنا و دا حدثنا دوبارہ جدا جدا ذکر کر دا یو فرق شو دویم دا چڑم بے استاد عبدان آغا دا عبداللہ یو استاد ذکر کردی یونس کا اور دویم استاد بسر محمد دا عبداللہ دو استادان ذکر کردی یونس یو معمر دا دویم فرق شو
دریم فرق دا دی چې دی یونس ذکر کړی دی او لفظ یې دی یونس ذکر کړی دی او دی دویم استاد یونس سره بل استاد هم نقل کړی دی معمر اشاره مروا سر موافقت فی المعنی کرد نحوه پر موافقت فی المعنی کے استعمالی گی اور مثلہ موافقت فی اللفظ والمعنی جمیعا کے استعمالی گی مددوار استادان دا بخاری دا عبدان اور دا بشر ادرو خبروں کے فرق یوں پر صیغہ دا ادا کی یوں پر ذکر دا استادانوں کی بل پر موافقت پر لفظ والمعنی کی مدار دا سندین دا ظهرین شروع شو بے حوی دا حال تحویل دا مارتویلو پر مقدمہ دا حدیث کی بے عادے در تجمالا کن ذکر دا ربی اللہ سوخ خاؤن وی سوخ خاوی سوخ خاؤن وی سوخ خاوی یعنی سوک مسمع یاد ہے سوک قسم یاد ہے نصید آگا چتبا مسمع یاد ہے خا یا حا خاؤن او ہاؤن بنے مسمع بیاد ہے اسم بنے اسم خاؤن او ہاؤن دے او مسمع خا او حا کخشی معجم منقط نقطشی پی پحے نقا کنایا دا الى آخر الحدیث پورد ہے یا کنایا دا اسناد آخرون دے دا آخر دا لفظ نے خیر آواشتا اور الى آخرین خیر آواشتا الى آخره پورے دے یا باسناد آخر پورے دے اور کہ حاشی لکہ زمینی کتابوں کی طول حا محملہ لکلے دا بغیر نقطے اور دا سیدہ محامانا صححہ دا مختصر دا صححہ دے یا مختصر دا الحدیث نرے الحدیث یا مختصر دا حائلون نرے حائلون دل تودرے دا یا مختصر دا نتحولون نرے نتحول هنا من سند إلى سند آخر نتحول نتقلب ونرجع ونمشي ونذهب إلى سند آخر ندا مختصر بنتحولون ادا پر اٹھو توجیحات کی دارستے اولاد جو تحویل سے پیدائی تقویت دا حدیث مبارک ذکر چی او حدیث بسوس سندون نقل شنا آغا قویشی بے اصطلاحی خبر او باسرون بے خبر عبدان کی خبرت تیرشا فرق دا استادان او پحید تحویل کی اس حدیث تا گورے دیم سبق دیم خلاصہ محض دا الفاظ دا حدیث دا معنی اور شرح اور حکمتون و نکات آیات تنگو ہے عبداللہ بن عبداللہ بن عباس دا پلار قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس حضور مبارک
زیاد سخی په خلقو جود ستا وي او سخا ستا وي سخا ورکولو ته وي مطلقاً او جود هغه سخا ته وي اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي هغه چاته سوال کول چې د هغه د حال سره مناسب اوس یو ملا ته یو بوره باټینګن راوړه په باټینګنو څه کوي کتاب بل راوړه او یا رمضان بخاری شریف یو سه نه په بخاری شریف څه کوي هغه غنم جوا ورګه نو سخا مطلقاً ورکول ته اعطاء وجود اعطاء خاص ته اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي هغه چاته سیز ورکول چې دا هغه د حال سره مناسب وي او د ضرورت او تقاضا سره د دې وجه نه د خدای په صفت کې سخیون نه راغلی او جواد راغلی لکه هر چاته هغه مناسب د حال د هغه ورکړه دا چې سخاوت په مال کې استعمالېږي او جود عام دی که مال وي که غیر مال وي که علم وي مسائل وي دې ته جود وي حضور مبارک کچاله دې سنین ورکړي معنی ورکړي معانی علوم نشر اشاعات او حکمتونه قودلې دي بل سخا ورکولو ته وایي که د هغه په حق کې فایدهمند وي که نقصاني وي چاله د ډېرې پیسې ورکړې هغه پې شراب وڅکي جواري پې وکړي دې ته هم سخاوت جود په هغه ورکړه کې استعمالېږي چې نافع محض وي نو د وجه نه د حضور په صفت کې او د خدای په صفت کې جود او جواد راغلی دی او سخي نه راځي زمون دا علماء وی دا اخلاق والی ځان له کتاب والی اخلاق جلالی یا اخلاق با عبدالقاهر بغدادی هر کوئی کې درې درجې وي هغه من درجه د اعتدال وي دو طرفین چې دی هغه کې افراط تفرید نو عالمان وی مطلقاً اخلاق شل قسمه دی لس کل دی لس بد دی اخلاق محموده لس دی او اخلاق زمیمه لس دی او مجموعه شلی دا اخلاق محموده و سر دو خبر دی او دا اخلاق مذمومم سر دو خبر دی دا غیزد اخلاق محمودت دو طرح دی دا انکو غد ورتکی دی سلی کوشش کی ځان کی پیدا کی نوخو مقصرینو اخلاق مذمومم راجی دو طرح چې هغه اسباب د دغه اخلاق او حمیده دي اخلاق او حمیده کې اول جود د سخاوت دویم د تواضع چې دا د خوینه درکې نو هغه ټول درکې راغله سخاوت کې سړی
ادا د حق د خدای او حق د بندگانو کوي، د خور حق، د مور حق، د استاد حق، د مشر حق، د ګاونډي حق. او تواضع عاجزي، تواضع دي ته وایي چې ځان درته پزړه کې کمزور ښکاري، داسې نه چې د هغې اظهار په خولې کې یا خلقو ته کې تو په ځان په لاره کې وغورځې چې په ما وګرځې چې تواضع پیدا شي. دا نه ان يحقر نفسه في نفسه لا ان يسهره للغير. په خپل ځان کې درته ځان کمزور ښکاري نه بل نه. تواضع سر د اخلاق حمیدانی. من تواضع لله رفعه الله. ازاد ایم کنه نهاد شاک پر می و سر بردمی. او که چون سوار با منزل لسد پیاد شود. چیزا بخوین بدی وجن علماوی عالم نسوغور نشته، خو جاهل چې سفی هغه ته غوره ده. وای تاسو په دې مش په خیرات توسع لګي. د عالم مستقی جاهل غوره ده. تو رحمان بابا خپل خبره کوي، وی هر سخی د خدای ولی دی ولو کان فاسقا، او هر بخیل د خدای دشمن دی ولو کان زاهدا. د بخلاو بیان وګوره، یو مستقل کتاب دی کتاب البخلا د جاحظ، نه کې بیانونه دي، حیران بشه. عربی ادب به مزدشي، عربی محاوره او قصې به مزدک. او سر د اخلاق و مضمونات دي، ضد ده، یو تکبر ضد تواضع، او یو بخل ضد جود او د کرم. انا لله و انا الیه راجعون. موږ ټول په دې مرض کې مبتلا د خدای یادوم غواړي، تاسو نه یادوم. نو تکبر څه ته وایي؟ غمط الناس و بطر الحق، خلق تسپک کتل او اعراض انکار د حق خبر را کول. د ټول کفریات او د گناهونو د نافرمانو سر تکبر ده. وإذا أردنا نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. مترفين دغه متکبر ته اسود حال عادة كويل الأغنياء هم الأغبياء، دا مالدار دا قمقل متکبر غنی. لیکن چه اجرا کی ناستی سخبر کینو آخو چاپیر اینو کنانی یا امسائے ناویخ واتدانی شویلی چه دادی سوئے نطولو خندی یموی سیب حقیقت لیدا بلوی دا بل منزل وشتا بلوی سما خبر را پرتگونا والا جوڑای اگر کده جهان دا قلوب خبره ایخ واتدانی شویلی چه والی من دقا شان دے قام قلبیش چه واقعی رزقو خالص لقمان حکیم سیبه چه سخما او خودتے دا طول کلی خلق بابی وی اگر دا جہان خرائنو لازمی طرف تا خانان بچار صدق و وزیران صدران دا پاکستان دا طول پا دے مرض کی مبتلا ہے. انا لله و انا الیہ راجعون. المعصوم من عصمه اللہ الا من عصم رب. من بخل او تکبر، بخیل سره د خدای حق نه ورکړي، د مخلوق خدا حق، د خور حق نه ورکړي، د رور حق نه ورکړي، زکات نه ورکړي، صدقه نه ورکړي. نو دې د قشان ویش من بخل او تکبر دین ځان ساته غواړي. دا مرته ځکه وایي او کو سره کی چرتانا غزل د توبه باسي خدای
کلی پکې را نظر دې ځان له توبه وباسي چې خدای دا ما ته دا غلطي معاف کړي. نو د خدای وعده ده ویني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. نو سید الکائنات اجود الناس سخی بے انداز لیکن جود دا انبیاء کرامو سے جود بات تو نہیں دانا چی دیر سشی ورکی وی پیاز دی خو پنیاز دی چی سو ورسر وغا بے ورکو چاہتے اللہ چاہتا نہیں دے ویلے دادا چی فقہو تفصیل کرے دا سوال گری چی کنا نصریف اللہ خدای نمیرے گی خو علماء داوی و فقہا چی پیگی کی دا دے سری پیشارا دے قسم دے دے ضروریت نہیں دے بے بنکے ورسر ذکا غی آنت علی البلالے اچھا تمالم چی دا فقیر دے غریب دے پرشتیا اخبر مرگیم سے دا تمالم لا یسالون الناس الحافا. اعراب تا گورے سید الکائنات چو کان رسول اجود الناس بیانداز سخی چی پیغمبر سخینی نسب بی وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبرائیل. بی اجودہ کی دو اعراب دی نسب اور رفع. مارتنن بی نسب ہوئے چه نسبی کی نیسم دکان رسول اللہ مبارک تا ضمیر راجے دے او حضور مبارک اجودا دیر سخی ما مستری دے یا ما ظرفیہ دے یہ ظرفیہ کی مدت کونه فی رمضان دے بدیر سخی چی سو پورے با رمضان کی مسترکی وکان اجود اقوانه فی رمضان. او رسول اللہ دے سخی حالات در رمضانو ما ظرفین جوڑی گیا ما مستری او کاجودو مرفوشی ملکان زمیر شان دے اگا اسم شو او اجود ما یکون فی رمضان حاصلا دا مجموع جملہ دا پزید خبر ادرد محلا مرفوع دا پزید خبر دا کان ادرد وکان اجود او شان داو چه حضور دے سخی چه سو پور برمضان کو یا شان داو چه دے سخی احوال پر رمضان کے حاصلو. اجودا خبر دا کانا و اسم ضمیر شو او اجودو دا مبتدا شو او کانا ضمیر شان شو. او اجودو سرد مبتدا خبر مجموعہ جملہ خبر دا کانا شو. حضور مبارک با شان داو کہ دیر سخیب و سو پورے چی با رمضان کو یا دیر دا سخاوت حالات دا رمضانو کما مسترکن و اقوان باتے جوڑ کی اور کما ظرفکن و مدتن باتے جوڑ کی. کم وقت با رمضان کو چی کم وقت ورسر ملاقات دا جبریل وکان یلقاو فی کل لیت من رمضان اور جبریل علیہ السلام با ملاقات کرو دا حضور سره آش پا رمضان کے ویدارس القرآن تکرار دا قرآن بے دا حضور مبارک سخاوت علی سخاوت علی سخاوت دکرش پہ اعتبار دا ذات طرف آغا سخیو دا طول خلقنا اور پہ اعتبار دا زمانوں سره و پر رمضان کے لئے سخیو. رمضان تا شهر المعاسات او شهر الفقراء وی او بیا با پا وقت صحبت دا جبریل کی زیاد سخیو بی سخی فی سخی فی سخی عجود و مطلقا بے پر رمضان کے خصوصا
دے پا وقت صحبت دا جبرائیل کی ثالثہ وجود علی الجود شو نو چکن وقت دا جبرائیل ملاقات رائے نو دے سخاوت بے احترام ہمارش پا رمضان کیا تھا تکرار دا قرآن بے ورسرہ کاؤ چو سمرا با قرآن شریف یہ نازل شو با جبرائیل بے بحضور ہوئے اور یوزل بحضور بے بجبریل ہوئے مدارسہ مذاکرہ یوزل سروینا کول تکرار کول دارس القرآن مذاکرہ دا قرآن بے اکر تکرار بے اکر گردان بے اکر وہ گردان کے استاد اور شاگرد دلتا تعبیر با استاد اور شاگرد نکے ذکر جبریل علیہ السلام دا قرآن و علم دا خپل سنین نکاو دا حیثیت دا استاد محض دا مبلغ دا پیغام رسول کی اصلی استاد دا غشی دا فخدیو دیکھ واسطہ و فقط جبریل علیہ السلام نبی کریم با یو بل سر مدارسو کا کلا با یووی بل بغوکی خود کلا با بلوی بل بغوکی خود مفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مبارک شو زیاد سخی زیاد خکلو پا سخاوت کی دا خیر دا ہوای مرسلنا آغا ہوا چرا خوششی پس پرلیک دا اندک سندک بادونا دا غین حضور مبارک زیاد سخی پا رسول دا خیر کی دا غین اولی زیاد سخی دا حوات لل کل نافیوی کل زواروی سوینا جوڑی اغتا ہوا نقصان نسن